أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء پنځم سپارہ آیات نمبر 83 وَإِذَا جَاءَهُمْ او هر کله چې راشي دوی ته امر حکم من الامن د امننا او الخوف یا د ویرنا اذاعوا به دوی مشهوروي اغه لرا ولو ردوه کجری دوی واپس کړي وی هغه دوی رسولي وی هغه حکم الى الرسول رسول تا و الى اولي الامر یا حکم والوتا منهم د خپلنا یعنی د مسلمانانو نه چې کوم اولي الامر دي یعنی خپل مشرانو ته لعلمه الذين نخامخ معلوم کړي بو هغوی هغه لعلمه الذين نخامخ هغه معلوم کړي الذين هاکسانو یستنبطونه چې هغوی تحقیق کوي د هغې منهم د دوینا ولولا فضل الله کچری نوی فضل د الله پاک علیکم پتاسو باندې ورحمته او د هغه رحمت پتاسو نوی لتبعتم الشیطان نو تاسو بخامخه تابعداري کړي و د شیطان الا قلیلا مگر لګو کسانو به د شیطان تابعداري نه وکړي اصل کې دی آیات کې د منافقینو بل یو خباثت بیانېږي منافقینو کې یو خباثت داو او بعضی مفسرین وی چې بعضی ساده مسلمانان کمزوري شو نو چې خبره به یو اوریدل نو فورا به هغه خبره نشر کول هغه به خلکو کې مشهوره ولا کوچره د امن څه خبره به دی اوریدل څه خبر به راغه د بهر نه د امن نو هغه به مشهوره ولا تحقیق پېنه کو او کو د ویری څه خبره به دی تر اورسیدل نو بلا تحقیق په هغه خبره مشهوره مثال د امن خبره دسی چې اوسه د مسلمانان جهاد لتلیو نو خبر براغی چې مسلمانانو جنگ وګټو نو په ان پن کې بدی په تحقیق نه کو د منافقانو په ان پن کې به خبره مشهوره کړله او دوره مشهوره شول چې خبره به تر ډیر لری پورې باندې ورسېدل چې مسلمانانو جنگ وګټو او ول خوف یا د ویری څخه خبره مثال مسلمانان به جنگ لتلیو او هغه به جنگ مثال او بیلو دې ته خبر را ورسېدل چې مسلمانان مغلوب شو نو دی به تحقیق نه کو د خبرې نه بیزان نه خبرو فورا به خبره مشهوره کړل چې مسلمانانو جنگ وبید نو بعضی وختونو کې د مسلمانانو جنگ غټل دا خبره پټ ساتل دی کې د مسلمانانو خیری او بعضی وخت کې مسلمانانو کو جنگ وبېلی نو دا خبره پټ ساتل دی کې چې کوم دی د مسلمانانو خیر نو دی به بغیر د تحقیق نه او خبره تحقیق پې نه کو او فورا به چې کوم دی خبره مشهوره کړ حضرت عمر رضی الله عنه ته خبر را ورسېدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بیبیانو د طلاق ورکړي چې راګه جمعات کې خبره شروع وي خلکو کې خبره مشهوره شي و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل بیبیانو د طلاق ورکړي حضرت عمر رضی الله عنه دا خبره وریدله نو خلکو سره خبره ګډه نکړله چې بس خلکو وی چې نبی علیه السلام طلاق ورکړل حضرت عمر هم دا چې غوړي نبی علیه السلام طلاق ورکړي د سیو نکړل څنګه حضرت عمر رضی الله عنه خبر ورسېدو جمعات کې خلک لګیو نبی علیه السلام خپل بیبیانو ته طلاق ورکړی دی نبی علیه السلام خبر شوی دی حضرت عمر رضی الله عنه راغی نبی علیه السلام نه تپوس کی د الله پیغمبره تاسو رښتیا خپل بیبیانو ته طلاق ورکړی دی نبی علیه السلام تو فرمایل عمر ما خپل بیبیانو ته طلاق نه دی ورکړی نبی علیه حضرت عمر رضی الله عرض کو چې یا رسول الله خلکو کې خبره مشهوره شوې ده زمو جمعات کې خلک ناس شي هغه ته دا خبر ورسومه چې ما په خپل تحقیق کو نبی علیه السلام ما ته او فرمایل چې ما طلاق نه دی ورکړی نو حضرت عمر رضی الله عنه راغی او خلکو ته خبردار اعلان وره
زه په خپل لړم ما د نبی علیه السلام نه د دې خبرې تحقیق وکړو چې د الله پیغمبر تاسو خپل بیبیانو ته رښتیا طلاق ورکړی دی. نو نبی علیه السلام او فرمایل چې نه ما خپل بیبیانو ته طلاق نه دی ورکړ. نو حضرت عمر رضی الله عنه تحقیق وکړو. نو د مسلې تحقیق پکې بنو مصطلق یو مشر چې کوم دی مسلمان شو او نبی علیه السلام ته د الله پیغمبره سواخ پس مونږ پس یو قاصد راولېږه چې مونږ ورله خپل زکاتونه ورکړو ځکه مونږ ټول مسلمانان شو. نو سواخ پس نبی علیه السلام هغې پس یو قاصد ولېږو د زکات اصولولو دپاره بنو مصطلق پسې. نو چې کله دا قاصد لاړو د وکتل نو د دې قاصد د هغې سره زړه دښمني تېره شوي. نو دې ورله خواله ور نه رغې واپس را وتښتېد او نبی علیه السلام ته ولې رالې ته خو زکات را نه وړو. وي د الله پیغمبره هغه ټول مسلمانان واپس مرتد شوي دي کافران شوي دي او زه وجل هم زه ترې راوتښتېدم. نبی علیه السلام تحقیق وکړو ډارې کې داسې ونه کړل د مرتد سزا خو قتل دی 3 ورځې به مهلت ورکړي بیا به قتل کوي چې سړي. نو نبی علیه السلام ډایرکټ قتل نه کړ. نبی علیه السلام خالد بن ولید رضی الله عنه ولېږو چې ورشه د پلان کې کلي ته بنو مصطلق وګوره چې رښتیا مرتد شوي دي او که نه تحقیق وکړه. نو خالد بن ولید رضی الله عنه چې هغه بستۍ ته ورغی ویې کتل د هغه ځای نه چې کوم دی د اذان اوازونه راوچت شو. دی ورغه تحقیق وکړو وي تاسو رښتیا مرتد شوي هغه وی نه. نو وي تاسو زمونږ دا قاصد ولې وجو وي موږ ته خو د قاصد پته هم نشته چې راغلی دی او که نه دی راغلی. او بعضې یو روایت کې دا هم دي چې دغه بنو مصطلق والا چې دا قاصد خو واپس وتښتېدو نو دا بنو مصطلق په خپله باندې روان شو چې راځئ نبي علیه السلام ته خو موږ ویلي وو چې موږ به قاصد راولېږي د زکات اصولولو دپاره خو قاصد خو رانغی. نو کیدای شي نبی علیه السلام نه زمونږ د څه وجې نه د نبي علیه السلام زمونږ نه څه وجې خفه شوي وي موږ څه کار داسې غلط کړي وي چې نبي علیه السلام خفه شوي وي زمونږ نه زکات نه اصولي. نو دوی په خپله باندې را روان شو. نو لار کې وله خالد بن ولید رضی الله عنه مهله ورغی ورته وی څه کوئ وي موږ ځو او نبی علیه السلام له وی ولې تاسو پسې قاصد درغلی او تاسو خو مرتد شوي وی تاسو زکات نه دی ورکړی. هغه وی چا چې موږ مرتد شوي مسلمانان یو الحمدلله قاصد نه دی راغلی. وی تاسو پسې قاصد درغلی او قاصد چې واپس راغی نبی علیه السلام ته ووایي چې د الله پیغمبره هغه ټول بنو مصطلق کافران شوي دي دوباره مرتد شوي دي اسلام یې پرېښی دی او زه وجل هم زه چې کوم دی راوتښتېدل هغه مونږ قاصد لیدلی هم نه. نو که چېرې نبي علیه السلام بغیر د تحقیق نه تللی وي یا خالد بن ولید لېږلی چې دې سره جهاد وکړه ځکه دا خو مرتد شوي دي خو نبي علیه السلام بغیر د تحقیق داسې ونه کړل بلکې تحقیق یې وکړو. نو د دې وجې نه هرې خبره بالکل بعضې خبره داسې وي چې مونږ په غوږونو باندې معمولي خبره واورو هغه خبره بیا مخې ته نشر حالان کې داسې نه ده پکار. دې آیات نه معلومېږي چې داسې خبره چې تر څو تا د خبرې تحقیق نه وي کړی نو دغه خبره به مخې ته نه نشر. نبی علیه السلام فرمایي کفا بالمرء کذبا د یو سړي دپاره دا د دروغجن کېدو دپاره دا خبره کافي ده ان یحدث بكل ما سمع چې دې هغه خبره مخې ته نقل کړي چې کومه خبره یې اورېدلې وي. دې یو خبره واورېده مخې ته نقل چې پلانګي دا خبره کوله یا پلانګي ځای کې دا کار شوی دی تحقیق یې نه دی کړی بلا تحقیق د دا خبره مخې ته نشر کړله. نبی علیه السلام فرمایي د دې کس د دروغجن کېدو دپاره دا خبره کافي ده. اگر کو دا خبره رښتیا کړي خو چې بغیر د تحقیق نه دا خبره وکړله مخې ته نشر کړله وي دا سړی دروغجن دی د دروغجن کېدو دپاره دا خبره کافي ده. وي تاسو هم داسې خبره نه کوئ چې هغې تاسو تحقیق نه وي کړي. نو منافقانو به د خبرې تحقیق نه کوو بلا تحقیق نه چې کومه خبره به یې واورېدله کو د امن خبره به وه کو د خوف او ویرې خبره به هغه به یې مخې ته نشر کوله. په دې باندې الله پاک جل جلاله د آیاتونه نازل کړل چې واذا جاءهم او هر کله چې راشي دوی ته امر څه خبره من الامن د امن او الخوف یا د خوف د ویرې څه خبره ورته راشي د امن او د خوف باندې پوه شوئ چې مسلمانان مثال په طور جنګ وګټي او دوی ته خبر راورسي چې مسلمانانو جنګ ګټلی دی دوی تحقیق نه کي فورا هغه خبره چې کوم دی مشهوري چې مسلمانانو خو جنګ وګټو. خو دوی ته د یرې څه خبره راشي چې مسلمانان مغلوبه شول کافران به غالب رالل نو دوی تحقیق ته دغه خبرې نه کي بلا تحقیق دي د خبر مخې ته نشر کوي. نو کو د امن خبره وي کو د خوف خبره وي اذاعوا به دوی مشهوروي هغه خبرې لره. ولو ردوه کو چې دوی واپس کړي وي دغه خبره دا خبره الی الرسول رسول دا پیغمبر دې دا خبره واپس کړي وي د خبرې وتکړه چې د خبره وشوله د الله پیغمبر مسلمانانو جنگ وګټو یا مسلمانان مغلوب شول جنگ یې وبایلو دې ته خبره کړې وه یا و الی اولی الامر یا خپلو حکمرانانو ته
خپلو مشرانو ته اول الامر کې مخې ته تیر شوي دي دینه مختلف تفسیرونه به کړی شوي دي حضرت حسن او حضرت قتاده رضی الله عنه فرمایي چې د اول الامر نه مراد علما او فقها دي د اول الامر نه مراد علما او فقها دي حضرت صدی رحمت الله علیه فرمایي چې د اول الامر نه عمرا او احکام دي یعنی بادشاہان ته مراد دي ابو بکر جساس رحمت الله علیه فرمایي چې صحیح خبره ده چې دواړه ته مراد کېدلی شي د اول الامر سمد حکم والا د چا حکم چې چلیږي د اول الامر ویل شي نو ابو بکر جساس رحمت الله علیه فرمایي د دینه علما او فقها مراد دي او بادشاہان دي مراد دي او کو دو سوګدا اعتراض وکي چې حکم والا د دې د لفظي ترجمه نه خدا معلومي چې حکم والا چې د چا حکم منل شي نو هغه ته به کوم دی اول الامر ویل شي نو حکم خو صرف د بادشاہانو چې کوم دی منل شي موږ جواب دا غيګو چې حکم د منلو دوه صورتونه دي یو دا چې په زور سره په چا باندې حکم اومني په زور سره د حکومت وخت کار دی دا د حکمرانانو کار دی او یو دا چې په اعتقاد سره څوک د چا خبره اومني نو دا چې کوم دی حکم منل دي د علماو خبروم خلق مني د فقهاو خبره خلق مني دا غي تقلید کوي هغه پس روان وي دغه خبره مني لہذا د دینه دواړه مراد شو د بادشاہان مراد شو د علما او فقها مراد شو نو دی دا خبره ډایرک نه نشر کولې پیغمبر دا خبره وړي وي یا و الى اول الامر منهم یا حکم والو ته وړي وي د خپلونه یعنی خپل مشرانو ته ابو بکر صدیق ته عمر فاروق رضی الله عنه چې کوم لوی لوی کبار صحابه هغه ته دا خبره وړي وي نو لا علمه الذين نو معلوم کړي نو خامخه معلومه کړي وا خبره الذين اغه کسانو یستنبطونه چې هغه تحقیق کوي د هغه حکم چې کومه خبره ته ورسینو بغیر تحقیق نه کېږي عمر رضی الله عنه خبر را ورسېدا چې نبی عليه السلام بیبيانو ته طلاق ورکړي دي بغیر د تحقیق خبره اونکله خبره چې کوم دي تحقیق ته ورسوي اصل کې استنباط دا چې کوم دي د کوی د من نه چې کوم دي د کوی د لاندې ویخ نه عبور غستو ته ویل شي استنباط کوی چې کني ډومبي او به کې راوځي نو هغه ته ما المستنبط هغه او چې د ویخ نه چې کوم دي راخه جوړ شي نو استنباط دي ته ویل شي چې زونی د یو خبرې زونی ته کوزیدل د یو خبرې تحقیق ته رسیدل دې ته استنباط ویل شي نو لا علمه الذين نو خامخا معلومه کړي وا هغه خبره هغه کار الذين هاکسانو یستنبطونه چې هغه تحقیق کوي دغه خبره او دغه کار منهم د دوینه یعنی دغه صحابو کې لوی لوی صحابه دي په هغه ته به دا خبره وکړي کو د امن خبره وي کو د خوف خبره وي دي ته وکړي دی بوله سم سلار روګي ولولا فضل الله کوشرنوي فضل د الله علیکم پتا سبحان یقینا چې انسان چې سګي د الله په فضل سره کی موږ ته الله مسلمانی راکړل د الله په فضل سره موږ کو جمعات ترازو د الله په فضل سره کوم د قران ترجمه او درس تناسو کو زه کومه تاسو اورینو دا ټول د الله په فضل سره دي او د الله فضل سره شامل حال نه وینو انسان اس نشي کول ولولا فضل الله کوچرنه فضل د الله علیکم بتا سبحان ورحمته او د الله رحمت نه بتا سبحان لتبعتم الشیطان خامخا بتا سو تابعداري کړي و د شیطان الا قليلا مگر لګو کسانو به تابعداري د شیطان نه وکړي نور به اکثر تابعداري د شیطان کړي وا واذا جاءهم او هر کله جراشی دوی تا امرن س خبره س حکم من الامن د امن او الخوف یا د ویری اذاعوا به دوی مشهوروي اذاعوا دوی مشهوروي به هغه خبر لرا ولو ردوه کوجری دوی وړي واغه خبره هغه کار هغه حکم الى الرسول رسول تا و الى اول الامر او اول الامر تا منهم دخلنا لعلمه الذين نخام خاب معلومه کړي واغه خبره هغه کار الذين هاغسانو يستنبطونه چې هغوی تحقیق کوي داغه خبره داغه کار منهم د دوینا هغه کسانو ته وړي چې کم خلق تحقیق کوي د خبره ولولا فضل الله کوشري نوی فضل د الله تعالی علیکم بتا سبحان دي ورحمته او رحمت تاغا لتبعتم الشیطان تاسو مخامخ تابعداري کړي و د شیطان الا قليلا مگر لګو کسانو بنو کړي
و اذا جاءهم هرگل جراش دویتا امر خبر من الامن د امننا او الخوف یا د ویری اذاعون دوی مشهور وی به هغه خبر لرا ولو ردوه کو شری دوی واپس کړي وي کو شری دوی وړي وي ولو ردو کو شری دوی وړي وي هو هغه خبر لرا هغه حکم لرا ولو ردوه کو شری دوی وړي وي هغه حکم لرا هغه خبر لرا الى الرسول رسول دا و الى اولي الامر او اولي الامر تا یعنی حکم والو طرف تا منهم دخپلنا یعنی خپل حکم والو ته وړي مسلمانانو ته لعلمه الذين نخام خاب معلومه کړي وا اغا الذين اغسانو يستنبطونه چې هغه تحقیق کوي د هغه منهم د دوینا ولولا فضل الله وجرنوي فضل د الله تعالی علیکم بتاسو باندې ورحمته او د هغه رحمت لتبعتم الشیطان تاسو بخام خطابداري کړي و د شیطان الا قليلا مگر لګو کسانو بنو کړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.